اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث چې دا اول 15 آیتونه بالاتفاق دا اولنې وحی وا چې نبی سلام تراغلی و دا 15 آیتونه کم چې ما ولستل دا اول سبق چې جبرئیل امین نبی سلام ته خودلو۔ سورت نوم العلق، علق ویلی شي د وینې یو ټوټې ته۔ لوتړه چې ورته وایي که نه، خون کې تکې تیکه، د هغې نه الله انسان پیدا کړی دی۔ دا یو مرحله انسان باندې تیریږي، مراحلي نطفه هغې مرحلې ته ورسي اوبو هغې نه وینه جوړېږي سره د پس پخپله۔ الله پاک په دې کې داسې خاصه یخې ده فضیلت د دې صورت۔ صحیح مسلم حدیث دی، حدیث 1040۔ سیدنا معاذ هغه خپل زمیندار او مقتدیانو ته به چې کله هغې محتن ډېر ستړي وو او اوږده اوږده صورتونه ویل په یو رکعت کې، اوږده اوږده سورة البقره او آل عمران نه منځونه نه شو کولی، کور ته به لاړل چې یاره دی ډېر اوږد مونځ کوي، نه مونږ ستړي یو۔ شکایت نبی سلام ته وشو، نو هغه معاذ ته ووایي ای معاذ ته آیا خلک فتنه کوي چې دومره اوږده اوږده مونځونه کوي؟ معاذ کله چې ته امامتي ورکوې خلکو له نو لوله سورة الشمس وضحاها دا لوله، سبح اسم ربک الاعلی وایو، اقرأ باسم ربک الذی خلق لولا واللیل اذا یغشا دا وایي خلکو ته۔ ماوتن منځونو کې چې کله دی ستړي دام اوس خلک نه وایي، خو واړه واړه د هغې نه خلک کمزوره شوي دی، دی هر وخت ستړي، سهار مونځ هم د دې په دې باندې، حالانکه ښه ټوله شپه خوب وکړي، ماسپښین هغه هم دغسې وي، د مازدیګر هغه هم دغسې وي۔ زموږ خلک په دې چکر کې چې بس مونځ بیخي ماف شي نه ښه وي، لنډ څه کوي چې بالکل ختم شي۔ تفسیر ثعلبی دلته یو موضوعي حدیث ذکر کړی دی، خفاجي ورته موضوعي ویلي دي حاشیه د شهاب کې، چا چې سورة العلق ولوسته که نه هغه له به دومره اجر ورکولی شي گویا که هغه ټول مفصل ولوستل۔ مفصل هغه صورتونه دي چې سورة قاف نه سورة الناس پورې دي، ته مفصل وي، دله به دومره ثوابونه ورکولی شي۔ دی صورت ته سورۃ اقرا هم ویلی شي، سورۃ اقرا د دې ربط او تعلق د مخکنی صورت سره په دې طریقه باندې ده۔ سورۃ 3 کې توحید ذکر شو، دلته توحید د علم د پر د قرآن په قرات سره امر دی چې توحید تزده کوي که نه، نو قرآن ولولا الله به ته پیژنې، نه په قرآن کې به پیژنې، ښه تا ته په قرآن کې د الله وضاحتونه د هغه د قدرتونو ملاویږي۔ دارنګه هلته د انسان صورت ذکر شو، شکل چې مونږ الله وی انسان احسن تقویم کې پیدا کړی، دلته د هغه د پیدایش ماده ذکر ده، علق نه ګوره پیدا د علق نه، دا ښایسته انسان د څه شي نه جوړ دی؟ دا د وینې د یو لوتلی نه مخ کی صورت کې د انسان اخروی حالات اجمالی طور بیان شو، خو دې صورت کې لږ تفصیل سره بیانېږي د آخرت حالاتو۔ سندع الزبانیہ مونږ به دې سره ټوکې نه نیسو، ناسیتن کاذبتن خاطئه، او ګناهګار او خطاکار سره ټوکې نه به دې ونیسو که نه، هغه تندې او سره ټوکې زمونږ والد صاحب معنا موږ ته سره ټوکې کړی وه، فلیدع نادیه د خپل پاټۍ او د آوازو کی
منگ با آوازو کو آواز باور کو هغه ملائکو ته زبانیانو مې دی که نه هغې نه به یې ونیسي او جهنم ته به یې وولي. دا د دې هلته حالات دي د کافرو. که مشرکان توحید د الله نه مني او تاسو ته تکالیف درګوي، دې صورت کې هم دا غیزه کړ دی نبی صلی الله علیه وسلم تکالیف به ورکو لمونځ نه به بنې کو. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی، یا کس سره خیال کړی دی چې دې منع کوي زمونږ بنده چې کله دې مونځ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې مونځ نه پرېوت، کعبه کې که نه ایستی نو څو ځله والې نو څو ځله ته ولې دا مونځ کوې؟ دار ارقام ته دغه څیزونو دغه دی ته ولې لاړو چې کله ډېر زیات تشدد شروع شو، ډېر زیات ظلم شروع شو د الله په ځمکه د الله په کور کې د الله عبادت ته نه پرېښودو چې دې بوتانو عبادت وکړې الله به نه کې اذیتونه درګي. اے پیغمبر تاسو د دې تکلیف د وجې د دې د اذیت د وجې مسله توحید بیان بنه پرېږه، بلکې قرآن مجید لوله په توحید باندې مضبوط او ټینګ یا دې که ګټې وړي که کاڼي وړي او که کنځلې وړي نو وایي به دا ګوره ګران کار دی. اب معمولی خبره نه ده، د زور نه په موږ تېر شوي نه دي. دا چې د باندې راشي نو خدای شته که جومات ته څوک راغلی یو لخته اوسه کې بیا په مخه تښتېدلي، او دا ډېر لوی مجاهده غواړي، د الله توفیق غواړي، او داسې حالات دی الله به هېچا نه راولي. سر ډېر خلک بیا هغه مرتد شي. شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله لیکي تېر شویو صورتونو کې تسلی، تخویف او تبشیر مضامین ذکرو. دا غې نه پس فرمایي دلته کې تلاوت قرآن باندې مداومت کوا، دا همیشه لولا لولا اقرا لولا 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 دې مه پرېږده، قرآن مه پرېږده، د سره تعلق مه پرېږده، د علم مه پرېږده، د باندې عمل مه پرېږده. دې په خپلو سوچونو کې د آیتونه وبڼوه، تا ته به د ژوند په تیارو کې تا ته به دې لار کولاوي. خپل زندگی هغه قرآن جوړ کړه، خپل سوچونه، خپل خیالونه، خپل شعرونو ته قرآن بوزه، خپل خبرو ته قرآن بوزه، خپل عمل ته قرآن بوزه، دې مه پرېږده. هر ځای د دې لوله سوچونو کې دې لوله ته چې دې لولې په دې باندې ټینګ کله کې نه دې باندې استقامت ال توحید پیدا کیږي. تب توحید باندې ټینګې د الله په وحدانیت توحید باندې ثابت قدمی دا قرآن سره پیدا کیږي. بل داسې کتاب نشته چې هغې سره تکلک شي. قرآن بنیاد دی، قرآن د الله علم دی، د الله کلام دی، د الله خبرې دي، د دې تشریح حدیث ته هغې نه انکار نشته دی. اوله مرتبه د قرآن ده. خلاصه د صورت په دې طریقه ده دعوه دا ده چې قرآن مجید لوستلو د ترغیب دی، حکم دی. اول آیت کې او دریم آیت کې اقرا لولا، تا ته ویم چې لولا د خپل رب په نوم سره لولا. دریم کې ورته وایي چې لولا که نه اقرا وربک الاکرم، لولا ستا رب ډېر عزتمند دی، ډېر اکرم دی، ډېر لوی کریم ذات دی. لولا لوستل کوه، دوه ځلې دا ته ووایه، دوه ځلې امر وکړه، امر د وجوب دپاره دی. قرآن لوستل فرض دی، دا د نورو آیتونو نه معلومیږي. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، هغه آیت په دې دلیل دی. زه وایم نور آیتونه په دې باندې شته. قرآن لولا ورتل القرآن ترتیلا، او د رحمان په عبادت کولو سره حکم دی کې وسجد وقترب، دعوه توحید د پدې کې چې ګور الله ته سجده کوا، هغه ته ځان نږدې کم، الله ته نږدې شه، درګاونو قبرونو باباګان لترپه کې مو الله ته نږدې شه، الله ته سجده کوا. دا به دعوه توحید ده. د خلکو الله ته سجده نه کوله، نه الله ته ځان نږدې کوه، نو ځکه جهنم ته لړل. ته داسې مه کوه. آخري آیت کې چې وایي دې کې درې اسماء حسنا به ذکر کړي توحید د اثبات دپاره. راضی پکې غم خپل خپل ځای کې ویم بیا وہ فعلی صفات ذکر کی د الوهیت. خلاصہ دا داود صورت هغه قرآن مجید ته ترغیب دا اول آیت کې ذکر ده، د قرآن لوستلو حکم ورسره ادب هم ذکر دی چې د لولې نه بسم ربک، بسم الله وایه که نه، اقرا بسم ربک، بسم الله وایا. څوک څه اعوذ بالله باندې اکتفا کی هغه بل آیت دغه کړي، هغه دلیل کې پیش کړي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
هغه ټیک دی، هغه انکار نشته. اعوذ بالله بم وی خدل د بسم الله بم وی د آیت نه ثابت کیږي کنه. معارف القرآن محمد شفیع رحم الله وګوره دا وضاحت دلته شته دی. هغه چې کوم تانوی رحم الله کوم احکام القرآن دی شپږو جلد عربي کې، هغه اردو 2 جلد راغلي ناقص دی. هغه کې مینس کډر جلدونه نشته دی. هغه د فاتحه وګوره، هغه کوم ډېر تفصیلی دا مسائل شته، ډېر زبردست انداز کې دی هغه. اما ماسٹر کې اگست 2011 کې هغه صحیح سمالوسته و بیا مانه دی کړی. زبردست چیز دی، ویل د ویلو چیز دی. جامع کتاب دی، جامع ترین کتاب دی. د هند کې داسې کتاب احکام القرآن نه دی لیکل شوی، څومره حق چې دی ادا کړی. تانوی رحم الله په مشره کې 15 شپږ علماء ولا ورکړو. سه مفتی شفیع رحم الله له ورکړو، واسه ظفر احمد اسماعیل له ورکړو چې داو کا نور علماء مو 2 نور مو هغه له ورکړو. تاسو داو کې هغه شاګردانو قابل شاګردانو ادب هغه چیکینګ کاو کنه، بیا هغه چاپ شه. الحمدلله ډېر ښه خدمت. محکام القرآن د تانوی په نوم هغه مشهور دی. دا هندي صحیح بخاری باندې هم کار کړی تانوی رحم الله. دې ته علماء وی سړی سکاروږي، محنت پکار دی. نہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم. دا د دوه کې داول صورت بیانېږي. دا منځنۍ آیت چې پاتې شو خلق الانسان من علق، دا درې عقلی دلایل به بیانې. دی کې اول دلیل عقلی دی، خلق الانسان من علق. دا علت هم دی د مخکې دپاره. وللو لازکا چې خلق الانسان من علق، الله انسان د وینې نه پیدا کړی دی. بیا په دویم ځل د قرآن لوستلو حکم درېیم آیت کې او علت یې سره ذکر کړی دی، الذي علم بالقلم. څوک داسې وایي الاکرم صفت او د قلم تعلیم هغه ذکر کړی دی که نه. قلم په ذریعہ باندې لیکل کوا. صحابي وی نبی سلام ته زمانه ویره راځي ریګرانه. نبی سلام ته فرمایل د خپل خلاص نه کار ولا کن لیکل کوا، لیکل ښه نوټس اخله. نه خلک هر چیز لیکي، ضروری خبر هغه لیکي. یو چیز باندې پوه شو ستا کوپړه ته خبره کو شو هغه مولی کا سار بیا نه پوهیږي، بیا بدن یری. دنیا معاملات داسې دي، خوراکونه داسې دي. بل زمونږ شاګردان تکرار نه کوي، دی کمزوري پاتې کیږي په دې وجه. تکرار دی دی چې استاد پاسې دی کینی چې اړ یو تن نمبر په نمبر هغه سبق وي سره دا وضاحت دا ال یادېږي. بڑا به راګي چې مونږ کوم تکرار کې وځه کې ناشته ما تکرار کړي زیاته فایده ده. هغه د دې چې بنده سره 15 ځله سبق واړي هغه ذهن کې ذهن نشین شي. یو خبره چې تکرر نه تقرر فی القلب، چې بار بار ویل شي نزل کې قرار مومي. بیا کورم نو ګوري. مصیبت دا دی کنه چې کور ته لړ شي نه چې باندې بشي یا په کرکټ شي یا په بل څه باندې شي، مطلب شي پاتې شي نشاګردان نه لګه پاتې شي. نو په دې وجه درس کوون کې طلبا چې کم دي ډېر کم دي، ولې هغه نه ير دي. موږ نو والي صاحب شاګردان کم درس کوون کې طلبا ډېر کم دي. دې غلطه نری وی شو ولا شي تور ډېر کې څوک درس نه کوي، حالانکه 30 سال دلته دغه وشو په وخت باندې تکرار نه لري. دریم دلیل پیش کی. دریم دلیل دا دی چې الذي علم بالقلم. دریم دی علم الانسان ما لم يعلم. 15 آیت کې توحید نه منون کو تزجر. علم کلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. شپږم تخویف اخروی ان الى ربک الرجعا. ستارب ته رجوع دا مرجع دا واپسی دا واپسی ځای دی هغه دی ښه تبال د ځای رب ته ستا واپسی ده. د قرآن مجید منکرین لزجر او رټنه. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. دا بزی 16 آیت پورې. ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى. ارأیت ان کذب وتولى. الم یعلم بان الله یرى. دې پوهه چې الله ګوري، الله ګوري. دې بیا هم دا انسان او دما بنده ګوره د مون نه منی کوي. نه دا منکر چې پیغمبر د قرآن نه منی کوي او د مون نه منی کوي او د الله یو والي نه مني او قرآن هم نه وي. دا کافر د الله حکم نه مني. ګوره قرآن نه وي او نه مني، هغه له عذاب د آخرت یې ورګي 15 نه 13 پورې.
کلا لئن لم ینتهِ لنسفعا بالناصیہ. داسې نه د کول فکار هرگز داسې نه ده نه کشر دی منع نشو بالکل منع نشو نه موږ به خامخا ونیسو دي د د سټوکي نه به ونیسو. هغه سټوکي چې دروغجن دی د دروغجن سړی دی او د ګناهګار سړی دی پلیت دی د خپل پارټنران ته آوازو کې یاد زموږ د اخلاص کې بیا ځه موږ به آوازو کو زبانیه پر اختوتا پنلسم اتلسم آخر کې نبی سلام د پر تسلی د دعوی توحید کلا لا تطعه واسجد واقترب. دا سن د نبی ته د کافر خبر ممنا دیتا د من نه منی کی نه می منا تا د قران نه منی کی زړه ته هم قران لولا دیتا منی کی د ممنا ځان الله ته نږدې کا او سجدي کا الله ته ځان نږدې کا او د چا په وینا باندې او چا په غلمباري باندې د مپرې دا لګیا وي. دا آسانه خلاصه وا سيزونه دیګه د دینه ایډ کې د احسان الکلام نه مختصر نه دا ماسل کو درر نه خلاصو وي دا درر منظومات نه دا خلاصه دی لګلې سل کو درر کې بیاز کم چې کوم والي سے دم خلاصه لګلې سل کو هغه درر منظومات رشه سے ابزور کتاب د پخوانه ته غلام الله خان سے باغی ته مقدمه لګلې و پخوانی کتاب دی سناسی لګ بګ هغه چاپ دی. تکذیب کون خود زجر دے الذی علم الانسان کلا ان الانسان لیطغى کې او د قرآن د عید تسلی ده پسلو روخکلو صفتونو سره دا اوس په دې کې دا خبره نه وه پسلو روخکلو صفتونو سره سلور صفات بہت آغا هم برست خلاصہ کے تفسیر کے برازی بیا مکذب تا اخروی تخریف قرآن والو تا یو نهی او دو امرنا دو اوامر بولور کی وسجد واقترب یو نهی دا لا تطیعه دا خبر ممنا دا کافر دے دا کافر خبر پا دین کے ممنا دین کے خبر گوغا دا زہو کافران دے پلسفی پیش کی خلقی گوری لولی ہے فلسفه چې قرآن حدیث خلافی بیا هغه موږ نه منو. اوس د موبایل استعمال ته خو نه خود منې نو کافر د دینی خبره خو نه کوي خبره دینی ده. شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله اغیلی کی اقرا بسم ربک تا علم الانسان ما لم يعلم. معاندین کی پرواہ نہ کرو ان کی ایذا سے گھبراؤ دی پرواہ مکو د مخالفینو دی د اذیت نہ مرے گا. اللہ کا نام لے کر قرآن کی تلاوت و تبلیغ کیے جاؤ اللہ نم واخلد قرآن لستل و تبلیغ کوا. کلا ان الانسان لیطغى شکوا ان زجر ان لا ربک رجع تخویف اخروی ارأیت الذی ینہاتا علم یعلم بان اللہ یرا زجر برائے سرکشان و طاغیان زجر دے. کلا لئن لم ینتهِ اس سے لے کر سند و زبانیہ تخویف اخروی. کلا لا تطعه واسجد واقترب خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و امر بے استقامت پارسی دخا سمرا بدلک زے کے نبی وسلم سره خطاب دے هغه ته حکم کې دي شي د استقامت و امر به استقامت بس دو مزهونه سره جوړدلی کې زې بډې روغدونه سي ادا زې ډېر لګنی سي. اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا تلولا بسم ربک د خپل رب پنامه د خپل رب پنوم سره د غ په امداد سره الذی غ خلق چې پیدائش کړي پیدا کړی دی غ ټول مخلوقو لولا زکا چې خلق کړي دی خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من علق د وینې د یو ټوټې نه خون کې ایک لوت لسه کنه د وینې د یو ټوټې نه اقرا لولا تو تا تبیا ما لولا قرآن لولا وربک استعرب الاکرم هغه د ټول نه زیات کریم دی ډېر مهربانه دی ډېر عزتمند دی الاکرم ډېر زیات اکرم دی کرم والد کرم الاکرم دی تو لولا داسې حال کې چې استعرب د ټولو نه لوی کریم دی الذي هغه داسې ذات علم
چې خودنه کړی دا بالقلم د قلم په ذریعہ په قلم سره علم الانسان خود لیدی انسان تا مسلمان نه دی ښا چې څوک محنت کی الله غلی علم ورکی علم الانسان خود لیدی انسان تا ما غس لم يعلم چې دې په نه پوهېدو موږ نه پوهېدو موږ چې د مور پیدا شي پس پوهېدو دا چې سوي هم د مال راتلو آیا تاسو درتلو موږ پس پوهېدو الله پاک علم راوستو پوهه انسې مو پېژندې اعظم مو پېژندلو اوس هم داسې څیزونه دي چې د هغې نه انسان نه دی واقف موږ ته نه یو واقف ډېر څیزونه نه راځي بلا کتابونه ویلو شو بلا شاګرد دی نه پوهېږو په ډېرو څیزونو اول 15 آیتونه ما خو تاسو ته ووایي دا اول 15 آیتونه دي چې د اولنۍ وحي د دې صورت غار حرا کې دا نازله شوې وه د دې ځان له تاریخ ته یو زبردست شاندار جبریل امین د نبي وسلم 3 ځله زور ورکو او ته لوله که نه ته لوله هغه وي زه خو لوستی نه شم زه خو نه شم لوستی ته ما ته وایي چې لوله ما خو سبق نه دی ویلی بس آخر کې چې آخر ځلې زور ورکه که نه تر دې چې لکه بلغ الجهد مني دی سم زور راکړه هغه خلک وایي چې ما نږدې وایي زما شجې ماتې شوې وې چې شروع یې که نه بس زه پسې لګیا شم اقرا باسم ربک الذي خلق هغه وایي چې پہلا سبق لے کر خدیجہ کے پاس پہنچے دا اول سبق کې چې زده که وایې غسته په منډه هغه دغه راغلی دی په بیبي له تبې پې راغلی دی ولې جبریل امین سره اول ملاقات و هغه دغه ایکسپیرینس کې نه و که نه تبه پې راغلی وایي دی په ما باندې اوبه اچوه اوبه را باندې اچوه هغې پې بالټي اړول که نه بیا کمبل لا باندې واچو دسرونی زملونی او پټ کې ما کمبل را باندې واچوه 40 سال سړی دی 40 سال خپوخ انسان او د وحي خپل زور دی که نه د وحي خپل زور دی اقرا د دې نه معلومه شوه چې اوله فریضه په نبي سلم باندې قرآن لوستلو دی تبلیغ کول دي لوله نبی په خپل لوله دی تبلیغ کوا دعوت کوا دا چلوا بیانوا لوله خلکو تم لوله ځان لم لوله بسم ربک د خپل رب په نوم باندې دا د قرآن لوستلو ادب دی چې شروع د الله په نامه سره پکار ده ٹھیک شو اعوذ بالله و هغه آیت په دلیل باندې وایو چې مخکې تیر شوی دی فیضا قرات القرآن فاستعذ بالله کله چې اراده د قرآن د لوستلو کې نو وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا مشته دی داسې مې ویلی چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شیخ به داسې ویلي رستو ورځو کې موږ چې سره کله قرآن ویم ابا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم داسې به وي رستم کې به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اخرو کلونو کې به دغه سه اعوذ بالله السمیع العلیم حدیثو کې دواړه شته دا ما تعوذ باندې درس کو ډېر پخوا دومره پخوا هم نه هو 10 کال نه زیات شوي دي پای کې 2009 کې دی باندې ما خط تفصیل کړو هغه یو امه خو چې کم حدیث کې دار غلی کم کې دار غلی او هغه ټیم مونږ ته چا غیا چول سره من علق انسان پیدا کړی دی خانه شروع د الله په نامه سره هغه پکار ده من علق دا د نطفه نه پس د پیدایش اول انقلابی هغه بدلیدون کې حالت ته انقلاب بدلیدل او به بدلیږي دا ویني دا تیرشي تجربه کې راغلی دي د ما تجربه کې راغلی دي دا سيزونه بعد انسان استعمالي کنه تحفظات د لپاره اج د په وخت سنبال نه کې وینه ورځي بیا وګورئ هغه ناسیس جوړ شي دا بس الله پاک بده کې دا خاصه خیره بیا وسره د زنانه هغه ملو شي الله د انسان د پیدایش سیستم جوړ کړی دی دا داسې لوبینو ډېر سیریس خبرې دي دا موږ نشو کولی دا د الله په قدرتونه دي ګوره اوبو نه وینه جوړه شي دا طاقت پکې الله یې ښه دی دا هغې وینې نه ګوره بیا غوښه جوړه شي او غوښه بیا تاسو ته پته لري که د نډو کې پیدا شي رګونه د وینې سیستم زړه پکې بیا ټول نه مخکې زړه بیا پیدا کېږي که نه سترګې پکې نظر پیدا شي مازغه پیدا شي سوچ قوتونه پیدا شي پکې ناشنا نظام دی کلمې پکې ګوره جوړ شي هغه یو ساس کې نه کم ځای ته هغه ورسي اډو کې نوکو ویښتو دننه په دې کې چونه پیدا شي اډو کې د چونې نه جوړ دی که نه نو دا د الله نظام حیرانه به شي فی انفسکم افلا تبصرون ستا د خپل وجود کې د الله د قدرت نښې دي هر یو وجود ځان له یو کائنات دی ته ګوره دی کې اوبه شته په دې کې وینه شته دی دلته کې د کابینه دغه پرته ده بره شورا ناسته ده که نه سوچ به کوي که نه
زړه پروت دی کې ترس پروت دی مینه پرته ده پکې نو د وجود په خپل یو کائنات ته پورا نظام دی. اقرا وربک الاکرم، اقرا لولا تلولا وربک الاکرم، ځکه چې ستا رب ډېر عزت والا دی، ډېر کریم دی. کریم دا تکرار د تاکید د پاره دی، یعنی هر وخت قرآن لولا یا د اول اقرا نه ځان له تلاوت کول مراد دی، او د دویم اقرا نه د دعوت او تبلیغ قرائت مراد دی. لولا لولا ولې ځکه الاکرم ستا رب الاکرم دی، اکرم ځکه دی چې ټول خیر نعمتونه عطیات د هغه په اختیار کې دي، د بندگانو جهل معاف کوي او عذاب دې نه رستو کوي او ډېر اجر او ثواب ورکوي. الذي علم بالقلم، هغه ذات دی چې ښودنه یې کړې په قلم. دا عام دی ملائکو انسانانو او جناتو ته، لیکن په انسان باندې په طور د خاص احسان سره ذکر دی. ملائکه قلم استعمالی ښه لیکل کوي که د جناستي ځکه او فرمایل علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان خلق پسې پیدائش پسې لوی نعمت علم دی ښه. علم دو قسم دی، علم بالقلم هغه دلته ذکر شو، بل علم په بیان سره علم الانسان ما لم يعلم کې ذکر شو. دا زمانه اور ہے کنه، ما په خپل د استادانو نه موږ زده کړه کړې قرآن او تفسیر اورېدلي د موږ د استادانو نه لیکلي هم دي نه، او پسې ځکه هغه وروستو ذکر شو. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا. خلق الانسان من علق، بنایا آدمی کو جس نے جمے ہوئے لہو سے، بنایا آدمی کو انسان کو جمے ہوئے لہو سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے. علم الانسان ما لم يعلم، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا. اقرا با استعانت کے لیے ہے، یعنی اپنے رب کے نام کی مدد سے اور برکت سے، اپنے اس پروردگار کی مدد سے پڑھ جس نے پیدا کیا. واسطہ مدد کی تو قرآن لکھا، وہ آپ کی مدد کرے گا، اس کی سمجھ میں آپ کی وہ انشاءاللہ مدد کرے گا، وہ آپ کو سکھلائے گا. 2007 کې 8 کې ما درس کو دلته نو مراد او امین براته د خورونه دوته نو ایته ما قرآن وی ما نه قرآن ویلو، خدای شته که ما تلفظ کول شي نه تفسیر مې نه ویلو وضاحت مانو شو کول څنګه چوس هم د دین تاسو کا جواب زمان خطا انتهایی وان خطا د الله په دې مدد سره خبره کوم کنه نه تل 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 زری بخپل نه پوهیدم ایو سیس کې بهون ختم نه بلا سات بغل او ما نه الله پاک د انسان مدد کوي دا زموږ ډېر شاګردان دي مرګرو شیخ صاحب موږ چې خپل شاګردان نه وي زموږ مرګرو درس مرګرو دیکھیں یو قسم تکبر بے راضی کا نا تکبر نہ پکار تکبر اسباب نہیں پکار. جو لوگ ایسے کافی و شافی بیان کے بعد بھی نہیں مانتے ان کو چھوڑیے، ان کی ایذا و شرنگیزی کی پرواہ مت کیجیے، بس اللہ کے نام سے قرآن کی تلاوت و تبلیغ میں لگے رہیے. قرآن کی تلاوت حق پر استقامت کا ذریعہ ہے. قرآن کی تلاوت حق پر استقامت کا ذریعہ ہے، توحید پر استقامت کا ذریعہ ہے. خلق الانسان من علق، بنایا اس اللہ نے اس رب نے آدمی کو انسان کو من علق جمے ہوئے لہو سے. دوی نے دیو ٹوٹے نا. خلق الانسان، انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، تھکے سے پیدا کیا، خون کے تھکے سے تکا، کیونکہ رحم مادر میں نطفہ سب سے پہلے علقہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے. سورۃ المؤمنون میں فرمایا فخلقنا النطفۃ علقہ، خلقنا نطفۃ علقہ. اقرا یہاں پر دوبارہ فرمایا اقرا وربک الاکرم، اعادہ بعد عہد کی وجہ سے ہے. شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ یہی لکھ دے اعادہ بعد عہد کے لیے ہے. لیکن شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ پہلی جگہ جب فرمائے اقرا پہلے مقام پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی تلاوت وہ مراد تھی، اور دوسرے مقام پر اقرا سے مراد دعوت و تبلیغ کے لیے قرات لوگوں کو پڑھانا ہے.
تکرار اس کے لیے ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا کریم ہے جو مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس نے ایک چھوٹی سی چیز یعنی قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ دڑو کی چیز بذریعے سما اٹھارانا اور گئی، کیونکہ تمام کتابیں قلم ہی سے لکھی جاتی ہے۔ ہر کتاب آسمانی ہو یا زمین پر لکھی جاؤ قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہے۔ اس طرح قلم تعلیم و تعلم کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ جو لوگ لکھتے نہیں یعنی لکھ نہیں پاتے بعض لوگ، تو ان کا علم بھی وہ کمزور ہوتا ہے، الا من شاء اللہ۔ علم الانسان ما لم یعلم، الانسان سے یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہے، جن کو اللہ تعالی نے اسماء کی تعلیم دی۔ ایک تفسیر اس میں یہ ہے، یا آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالی نے اس آخری نبی کو وہ سکھایا جو پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو امور اسباب ظاہرہ سے معلوم نہ ہو، ظاہری اسباب کان سے، آنکھ سے، منہ سے، دماغ سے معلوم نہ ہو، ان کا علم وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اور مراد صرف وہی باتیں ہیں جن کا رسالت سے تعلق ہے۔ اس آیت سے کلی علم غیب مراد لینا غلط اور باطل ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وہ مراد لیتے تو علم غیب مراد لیتے تو غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بعض امور غیبیہ بتائی ہے جس کو انباء الغیب کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورے کا پورا علم غیب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر تو وہ دونوں علم میں برابر ہوئے۔ اور ابھی آپ نے حدیث پڑھی صحیح بخاری کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں وہ محمد سکھائے گا، وہ حمد شفاعت والی حدیث جو مجھے ابھی معلوم نہیں، مجھے اب نہیں آتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کلی نہیں ہے نا، جزوی ہے، کلی نہیں، اور جو جزوی ہے وہ علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو شیخ لکھتے ہیں مراد لینا غلط اور باطل ہے، کیونکہ کل علم غیب کا فریضہ رسالت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، محدثین کا، مفسرین کا، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ غار حرا کی وہ پہلی سبق تھی جو سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی بالمشافہ۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا یقیناً یا حق خبر دادا، کلا پہ مانا دا حقاً دے، ان الانسان لیطغی، ان الانسان یقیناً انسان لیطغی خامخواہ سرکشی کی، دے نیغیگی کلا کلا اللہ تا نیغیگی، رسول تا اگی طریقی نمانی، ارآہ استغنا، ارآ بے ان رآہ بمانا والا پدے وجہ چی وینی دیکھ بلزان استغنا مالدار وینی، یا چدے بے پرواش ہے نا، پدے وجہ چے دیکھ بلزان وینی چدے بے پرواش ہو، جیسے چاہتا محتاج نہیں، زان مستغنی وینی زان چاہتا محتاج نہ کی، نہ پدے وجہ دے سرکشی کی، زمان آتا ساجت ہوئی نہ پدے وجہ خودی سرکشی کی۔ ارآہ استغنا پدے وجہ چزان وینی دے چدے مستغنی دے بے پرواہ دے بے اجت دے مالدارہ دے خدے گا نا۔ ان الى ربک الرجع، ان یقیناً الى ربک استا رب طرفتا الرجع بیرتا تلی واپسی دا، استا رب تستا واپسی دا۔ دے 2 آیتونو تفسیر تو گو اشپاگم اوم، کلا ان الانسان لیطغی، ارآہ استغنا حق خبر دارا چے یقین انسان خامخواہ سرکشی کی، پدے وجہ چے دے خپل ځان ویني چې دے بے پرواشو، دے آیتونو کی د نبی او د قرآن مخالفت کا ان کو تزجر دے۔ استغنا اشارہ دے کہ چے اکثر مالداری د سرکشی سبب گرزی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون بارک اللہ تھا تاول مال ربا ډیر ورکنه هغه بدمست شوزو سرکشي وسوکړه، دا اکثر داسې کوي، ندین بزان ساتو دا خراب عادتونه دي۔ بیا الله ګور انسان سره هغه کار کوي چې ګور ته په سوچ کې نه، بیا سره فرعون هغه کار کوي، فرعون سره څه کړو، بیا له سټ ماته کنه، دا خنه دی۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے، ارآہ استغنا کہ دے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ، سر تخیجی کا نا۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہاں الانسان سے اکثر مفسرین کے نزدیک ابو جہل مراد ہے، ابو جہل مراد دے
چې د خو مالدارو نه ډېر بدمست وګوره دومره ظلمونه ظالم کړو چې یا اس سے جن سے مشرک انسان مراد ہے تمام مشرکان انسانان. کلا بمانے حقاً ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے نامات اور ایسے واضح بیانات کے باوجود مشرک انسان سرکشی کرتا اور عصیان و فسوق میں حد سے تجاوز کرتا ہے. ارآہ استغنا لأن رآہ لام تعلیل مقدر ہے اے لأن رآ نفسہ استغنا کیونکہ یہ خود کو مالدار دیکھتا ہے مالدار پاتا ہے. ای سارا زامالاً و ثروتاً تفسیر قرطبی میں لکھا ہے مشرک انسان اس لیے سرکش اور طاغی ہوا ہے کہ وہ دولت مند ہے. غٹ سڑی سر یا غٹ زین گری گئی کنا نہ بیا د شونډروانې جدي سلام هم نه کوي کلکلا خان شي جی گزاره کو گزاره سرکشی په دی وجه کې چې د دولت مند دی جی آواز در کے راغلی ده کنا اس لیے اسے دین و ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. اگر سرمایہ دار دی کنا سرمایہ دار وی چې دین هر سما سره دی الکه په پیسې دین ناراضي په پیسې تقوا ناراضي په پیسې سکون ناراضي دا سوي دا تول غلط ہے. وہ نادان بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کی دولت ہی اصل چیز ہے اسی سے انسان کی عزت و عظمت ہے. حالانکہ یہ فلسفہ سراسر غلط ہے. یہ قارون کا فلسفہ تھا یہ فرعون کا فلسفہ تھا یہ یہودیوں کا فلسفہ ہے یہ مسلمان کا اور قرآن کا فلسفہ نہیں ہے. ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. ان الى ربک الرجعى دا ځان لري مضمون ده او دا نهم لسمایت مضمون جدا ده. ان الى ربک یقینا ستا رب طرف ته رجعى بیرته ګرځېدلی واپس. اے انسانا تو خو سرکشی کے ذات ہم قرآن لولا و تنیغے کے سرکشی کے مالدار نیغے کے قرآن تنیغ نیغے کے ستا رب تستا واپس رجعى. مجاز القرآن کی لکھی ابو عبیدہ المرجع والرجوع. مرجع استا واپس زے استا رجوع اگر اللہ ترخا تب زین چې زی زی ابازو لبرازے کان سوک ابازو سوک امازو لے دی امازو غړې ته ما اله برازي خا دې اواګانې دې وبخ کولی دي ځکه ول خلک واپس بل دراته ګرمي او سردی برابرۍ ځکه چې بل لړشین ساړه بو یا بل ټینګی نو حال تک اتم کرانا بر اگر ته بتروړه سو خيږي دلدار سے پڑا گو اللہ لبتو واپس آ خا پتہ ولګي دې آیت کې تکذیب کا ان کو د تخویف ته خا تو وې رہے تب ګور الله لا واپس دے تو سرکشی کې خو ګور ولا صد وخت په الله لا واپس کېږي. واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله سورۃ البقرہ آیت ته پیش کوم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بقرہ نه یاره او یریږي دا غیرزنا چې تاسو واپس کولې بشه پای کې الله ته الرجع ترجعون فيه الى الله. بیا به ورکول شي هر نفس تا بدله دا غ عمل چې د کولا پتہ به تولېږي خالتا. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. په خلق بزیاته او کمی نه کیږي. ان الى ربک رجعا بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. ان الى ربک رجعا یہ تخویف اخروی ہے آخرت کے عذاب سے اللہ کی ملاقات سے ڈرا ہوا ہے. اس انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اور کوئی زندگی نہیں مگر اس کا یہ خیال غلط اور باطل ہے. یہ غلط سوچتا ہے غلط فلسفے پر چلا ہے. مگر مرنے کے بعد برزخ میں اور قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کی طرف اس کی واپسی اور اس کے سامنے اس کی پیشی ہوگی. وہاں اس کو اس کے عصیان و طغیان کی پوری سزا ملے گی اور دولت ثروت وہاں کام نہیں آئے گی. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. ارأیت الذی ینہی تمال خبر راکا ارأیت استاسا خیال مال خبر راکا الذی آغکس بارکی ینہی چه منکی منکول کی جی سکی جی سوک منکی عبدا اذا صلی آغا بندل منکول کی اذا صلی کلچ دی منس کی
چې نبی سلام به مونږ کو کنه دی بنه پرې خو وزم چې پرې سټو لخ پکې دم یو ځل نبی سلام مونږ کو صحیح بخاری حدیث ته دا مشرکان یو خوا درستی ودا کم سړی به چې ورشي هغه ډاګه ته ورشي ډیرانونو ته کم نه چې بدی دوخانو لري غرزولو او دا الته نغلره وروړي او دلې پرې سټ کیږي اډک لري خام نا یو ظالم پاسه دا کډک دو ګندګي غلره وروړ نبی سم نه پسر کې خود دا څومره ګرمي او څومره دغه وزني نو پسو کس دی وروړل کنه او نبی سم دغه سجده کې پروت دی دغه سي په سجده کې پروت دی کنه توبه بوکاږي چې دا د پیغمبر سره څومره ظلمونه شوي دي مونږ له خولې د خوره چول پکار دي مونږ ته څوک څه وایي مونږ د بمونځ کې کم تکلیف دی صرف په هدل او چاردام کول دي هغه چې څه نه خو پاغه تیر شو ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى نهم لسمایت دی آیتونو کې د تکذیب کوونکو چې قرآن او حدیث او پیغمبر نه مني د تعلیمات نه مني دا غي بد صفاتونو بد خوونه ذکر دي چې دا ډېر بدتمیز دي عبدن نبی صلی الله علیه وسلم مراد دی ځکه چې ابو جهل هغه د مانځه نه منع کاو یا ته هغه هر هغه منځ کوون کې مراد دی چې منع کولی شي ښه هر منځ کوون کې چې خلک د مونږ نه بندي مونږ باندې کې مونږ څوک منی کوي سړی مونږ په خپل مونږ شیطان نه پس منی کړیو مونږ د هغې منله چې ښه بس نه کوم جي ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت تو نے دیکھا ہے الذی اس کو ینہا جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے تو نے اس کو دیکھا ہے ارأیت الذی یہ ابو جہل اور دیگر مشرکین کے لیے زجر ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں گزرا ہے میں نے آپ کو وہ حدیث بیان کی وہ اونٹ کی اجڑی جو ہے انہوں نے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں رکھا تھا کہ یہ سجدے سے اٹھے نہیں اور یہ نماز سے باز آ جائے ظلم کی انتہا کر دی تھی ان لوگوں نے ابو جہل اور دیگر مشرکین کے لیے زجر ہے عبدن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدا او امر بتقوا ارأیت تمالا خبر راکا تالی دل دے آگا سوچ دے کر دے ان کان علی الہدا کچروی دغا بندہ پہ ہدایت باندے دادی چی دا مانزنا بندی کچر دے پہ ہدایت وی او امر بتقوا یا تقوا پرزگارے سر آگا حکم کی او امر یا حکم کی آگا بتقوا تقوا کولوم ستاسا خیال دے تو بیام دے منع کے ارائیتا ان کذبا وتولا تمالا خبر راکا تالی دل دے آگا کس دوڑا مانی ٹک دیکھا ان کذبا وتولا ان کذبا وتولا کدغا منع کا ان کی تکذیب کوي او مخړی علم یعلم نوایا اغه نه پويږي دا مخ چې دی اړي دی نه پويږي دا پیغمبر دروژن غني ولې دی نه پويږي بیا ان الله یراج بشک الله یقین الله ویني دی ویني یو لسم او دولسم آیت مضمون جدا دی دی لسم او سوالسم جدا دی دی دو آیتونو کې یو لسم دولسم په دې آیتونو کې د قران کریم د داعی صفاتونه ذکر دي ښا او منع کون کی توعظ دے صفاتونه ذکر دی چې د په هدایت باندې ښا دغه به تقوا ای بل د به تقوا حکم کوي ښا تقوا ځان کې پیدا کول پکار دی دیو متقی کان علی الهدى و امر بالتقوا ان دا نبی دې حالتونو نه دی خالی دغه هدایت هم دے امر بالمعروف هم کوي تقوا حکم کوي بلکہ دواړه صفاتونه په دې کې جمع دي په خپل په هدایت باندې دی او نور ته تقوا دعوت ورکوي دغه دا کار دی نه دا غلط کارونه دي دا یو ځای باندې وایو ځکه جواهر القرآن په یو ځای باندې به تفسیر کړی دی بیا کې ګران نشي ماته علم یعلم بان الله یرا آیا دا نه پوهیږي دا مخالف دی نه پوهیږي بان الله یرا چې کین الله ویني دلا دی ویني دے پدے نے پوئے چ اللہ دیوینی خب پوئے دے ارائیت ان کذب و تولا اما او بمخ خیر دے لازم سوال سمایت
په دې آیتونو کې زجر اور منکرینو نور بد صفتونه ذکر دي چې منع شی بدتمیزي مه کوئ، او د دې هغې بد صفات دا دي چې یو خو تکذیب په خوله باندې کوي، نه منو پیغمبر ته مړه دروغ وایي سړیا، قرآن خو جادو دی او کوډې او منتر دی او څه ګډې وډې خبرې د مخکنو خلکو دي، دغه کذبه کې دغه ته اشاره ده. وتولا او دا تولا مخړي عمل کې مخړي د قرآن نه منو. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیه، کلا ندا سے ندا دلدا سے ندی کول پکار تکذیب دین کی مخت ناړي پیغمبر دین منی کی دمونا دین کی داسه لئن لم ينتهي کچر دې من نشو دا ابو جهل من نشو لنسفعا بالناصیه نخامخا مونږ بدی را کاغو بالناصیه د سټو کینا د سر د وختونه تندې د پاهه کم وختي سټو کې د دینه بمونږ دی را کاغو ناسیتن کاذبتن خاطئه ناسیه سټوکې د تندې وختو داسې سټوکې کاذبتن خاطئه چې دروغجن او خطا کار دی. فلیدع نادیه نه دې آواز وکړي نادیه خپل مجلس والو ته. سندع الزبانیه زردا مونږ به آواز وکړو الزبانیه سخت خوی والا ملائکو ته مونږ به هغې ته وایو چې ورشه اوچته کړه ځمکې له روبه غوه. کلا لا تطعه واسجد واقترب، کلا ندا سے ندا اے نبی لا تطعه تو دې کافر خبرو نه مانې، ته قرآن نه من نشي، ته د مونځ نه من نشي، ته خپل کار کوه. لا تطعه د خبره ومه منه، واسجد سجده کوه، ته مونځ کوه که نه. واقترب ځان الله ته نزدې کوه. نزدېکت څنګه راځي؟ په قرآن نزدېکت راځي، په مونځ نزدېکت راځي، دا نه چې درمپایي راواله بره وخېجه. اقتراب الله سے کیږي، دا په قرآن باندې کیږي او دا په مونځ کیږي. ښه نو د دواړو خبرو صورت کوی شو که نه چې لوستل کوه قرآن لوله. 15 آیت نه 13 پورې دې آیتونو کې مکذب ته چې قرآن ته دروغ وایي هغه ته اخروي تخویف دی، آخرت د عذاب نه ګوره ویرېږه. ګوره ته خو دلته د قرآن پسې در اخیستی ده، نبي پسې در اخیستی ده، تعلیمات دغه بندې یې پورې خاندنې کې نو بیا به دې هلته انجام ښه دی. سر د دې سټوکي نه به دې راښکم. سر سټوکي دا دی لکه سړی چې د مرۍ نه ونیسو، بالکل هغه چې دغه دی نه ونیسي که نه هغې نه بعد سره بکل شدید که نه بیا خو سړی ړق نه شي والی. الناسیه دا د سر مخامخ ویښتو ته ویلی شي، مخامخ سټوکي د نصفعن معنی کړې ده. مجاز القرآن کې ابو عبیده لنأخذن بالناسیه موږ به ونیسو دې د سټوکي نه. صفعت بیده چاره بوی ما هغه د لاس نه ونیسو. زجاج معنی کوي زجاج لنجرن ناسیته الی النار موږ به راکاږو د سټوکي د اور ته چې راکاږي یې په ځمکه د سر نه نیولې د سر د ویښتو نه لکه غوا چې د ویښتو د هغه نه نیولې د لکۍ د ویښتو نه راکاږي. صفعته بالشیء عرب وي اذا اقبضت علیه وجذبته جذبا شدیدا که ته هغه مکمل په کنټرول کې ستا مکمل یو څیز په کنټرول کې شو، سخت اثر پې ستا وشي مکمل راکاږي به که ناسیتن کاذبتن خاطئه. ناسیتن کاذبتن خاطئه تفسیر بدایي تفسیر بدی دا بناسیتن صاحبها کاذب خاطئون آغا سټوکی والا چې داغه هغه سټوکی والا سړی دروغجن دی، ګناهګار دی، مشرک دی. سټوکی نه سټوکی والا مراد دی. منگ باوازو کو زبانی ہوتا الزبانیہ الغلاظ الشدائد زجاج کی معنی القرآن کے اگا سخت مضبوط اور سخت خوی والا چدی پزړه کې ترس نشته. ښه نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات شو خازن د اور سره مالک سره ناغه په مخ کې خاندان و جبرئیل امین او دوی دا هغه پر اختیار د اور الزبانیه زبنیه الزبانیه زبنیه د دې واحد ده زبنیه دلته کې ملائک د دې نه مراد دي. قرآن کې الله وی نه دی سورۃ تحریم کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره یا خلقو تاسو د ایماندارو ځان او خپل کور ولا خپل بچی خپل ملګری د اور نه بچ گئے. خشاک دا غي ور خلق دی او کانی دی علیها ملائکۃ غلاظ شداد پاغي باندې
سخت جان او مضبوط ملائک مقرر دي، داغي خویم سخت، زړه هم سخت، باډې هم سخت دي. ټول جهنميان کرا غون شي کنه هغه پرختنی شو ټکاولې. شداد په دې معنی غلاظ دی او شداد دي، ترس پکې نشته. ګډره چې غوې اسود له شل زله خو ته مرشه ترس نشته. وهم الزبانیه هغه زبانیه دي کنه، هغه زبانیه امام زجاج دغه وضاحت کړي. کاذبتن خاطئه اقوال ته اشاره ده وي دا خبره کول نبی ته دروغ دا دروغجن دی وي. خاطئه دا افعال ته اشاره ده کارونه د ټول ګډوډو شرابي دی دغه بد فعلېږي او مشرک ته او نبی سلام تنګي مسلمان ټارچر کوي، قرآن بندي منع کوي، بوتانو ته سجدي کوي. نادی یادې د آبادو کې خپل مجلس والا نادی مجلس ته وایي کنه، ندوا د مجلس ځای و کنه. نادی دی وخت کلب ته وایي پارویږي، کلب ته سما نادی وایي. كنت فی النادی معنی دا کلب کې وم. نادی خپل مجلس چې خلک پکې ناست وي، خپل بیٹک وای در आवाज وږي اچھا دی اوس کشراکاږي کنه هغه دی आवाज دی ګودا هغه د لار وخت رامنډوي زه आवाज کوم دا ورشه وي هغه امیات आवाज کا هغه نور کافر چې ستا مرګري دی هغه د आवाज کا کنه ورشه منګ با आवाज کو زبانیو دا لفظ الزبانیه د زبان ناغستل شوی د زیبینون سختې سره د فقولو دی ویلی شي سختې سره. دا هغه ملائک دي چې کافرانو په دګو سره جهنم ته نه باسي سو تور کې تیر شي وګنه یدعون الى نار جهنم دعا دی له بدی کی ورګول جهنم ته بدی کی ورګول. او دو صفات تحریم کی ذکر دی چې ما هو غلاظ او شداد دی. آخری آیت کلا لا توتے ہو وجد اقترب اے نبی د خلکو خبر ممنا سجدہ کوا اللہ تا واقترب و ځان هغه ته نږدې کوا. ندی آیت کې تکذیب کوونکو تابعداري نه منا، نبی توی د خبره غوړو نه مانی او الله ته سجدي او نږدې کېدو حکم دی. وسجد د منکرینو سخت په مخالفت په وخت کې الله تعالی ته خاص په سجدي سره توجه کول ضروری دی ها چې مخالفت ډیر زیات شو د حق سجده وکړه الله دا او د سجدي حکم د ثبات او دوام د پاره دی او صرف سجده مراد ده یو تفسیر مطابق یا د سجدې نه منځ مراد ده کوم چې صورت کې وو چې نبی تا د منځ نه منګي خو ته منځ نه پرې دی مون بنا پرېګ دی. دین ابراهیم کې مونږو خواږي کې دی ګوته والے دی په ګل شپېلی وال کله به تاونی وال ډېر صحابه وینا چې موږ به مونږ کو په ګرم تودو شوږي تر دې چې په خلکو کې به خوشته شو شته په حدیث سره نه مونږو هغه بدعات کړو پایږي کنه ها بدعات کړو ګوته حج کې ګوته وال په بربر نه به حج کو دغه بدعت وګنه. نبی صلی الله علیه وسلم دغه بدعت ختم کړو، غلط رسمونه په ختم کړو. هغه پردې زوی چې بیدان نه زوی کړه هغه خزبه وشو او خزبه ولوکړه دا زوی به د مول شو پردې زوی به د سکه زوی بنو نبی ابا دا خدا د پلار به نه کوله ناسکه پلار وګ نه خپل زوی بنو نبی نبی سلام په لاره د رسم ختم کو. منځه کې تاسو ته چې شرعي هغه رسمونه چې شریعت سره تصادم خوري هغه ختم کې دا د انبیو مشن دی. وقترب او دا د سجدې مقصد دی. په صحیح حدیث کې راغلی چې انسان په سجده کې د نورو ټولو وختونو نه زیات نږدې وي الله ته، سجده کې ډېر زیات نږدې وي خان ځان الله ته نږدې کا نزدېکت پس راځي په مونږ باندې په مونږ کې به قرآن ولې قرآن بس دکې نه ارائیت ان کان علی الہدی بلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر و امر بالتقوی یا سکھلاتا ڈر کے کام. ارائیت ان کذب و تولی بلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا. علم یعلم بان اللہ یری یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے. کیا یہ نہیں جانتا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. کلا لئن لم ینتہی کوئی نہیں لم ینتہی اگر باز نہ آئے گا لنسفعن ہم گھسیٹیں گے بالناصیہ چوٹی پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ کیسی چوٹی جھوٹی گنہگار. فلیدع نادیہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو. سندع الزبانیہ
ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور سجدہ کرو اور نزدیک ہو۔ ارائیت ان کذب، یہاں ضمیر غائب ابو جہل وغیرہ سے کنایہ ہے، ابو جہل اور اس کی پارٹی، ابو جہل اینڈ کو۔ علم یعلم بان اللہ یرا، یہ گزشتہ سارے مضمون کی جزا ہے، یعنی یہ تو بتاؤ اگر ہمارا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر بھی ہو اور تقوی و طہارت کا حکم بھی دیتا ہو اور ابو جہل اس کو نماز پڑھنے سے روکتا بھی ہو اور حق کو جھٹلاتا اور اس سے اعراض بھی کرتا ہو، تو اسے معلوم نہیں، یہ ابو جہل کو معلوم نہیں کہ یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو تشدد کر رہے ہو مسلمانوں پر۔ شیخ القرآن لکھتے ہیں فائدہ ارائیت بمانے اخبرنی ہے، یعنی اگر تجھے معلوم ہے تو بتا ورنہ مجھ سے سن، یا مراد رویت بصری ہے، ځکه ما دواړه معنی کولو که تاسو خیالي ځکه هلته رأیت الذي یکذب بالدین کا رأیت راضی کنه هلته سمانه کوي، نارایت دواړه معنی ما کولې، اخبرنی مجھے بتاؤ ورنہ مجھ سے سن، یا مراد رویت بصری ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس صورت میں وہ ایک مفعول کا مقتضی ہوتا ہے، دایو مفعول بیا غوړي ښه، ارائیت فعل فاعل بیا مفعول غوړي، مذکور وی یا هغه یا مقدر وی ښه۔ کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ينتهي، کوئی نہیں ہرگز نہیں، لئن لم ينتهي، اگر یہ ابو جہل باز نہ آئے، نبی پر تشدد کرنے سے باز نہ آئے، لنصفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے، ہم پکڑیں گے، بالناصیہ، اس کی چوٹی پکڑ کر، اس کے زلفوں کو، اس کو گیسوئے دراز کو ہم پکڑیں گے۔ لئن لم، کلا لئن تخویف اخروی، اگر وہ ایذا و شرمگیری سے، نیز تکذیب و انکار سے باز نہ آیا تو ہم قیامت کے دن اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے، جو ایک جھوٹے اور مجرم کی پیشانی ہے، دا تندے دا دروغجن اور دا مجرم سڑی دے۔ پھر وہ اپنے تمام اہل مجلس اور تمام اعوان و انصار کو بلا لے، اور ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جو اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے، مگر اس کے اعوان و انصار کی وہاں ایک نہ چلے گی اور کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا، اس کے جو ساتھی اور پارٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا ردعیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا جیسا کہ ابو جہل کا گمان ہے کہ اس کے مددگار اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، ہرگز نہیں، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ یہ اپنے پارٹی کو آواز دے اور وہ پارٹی اس کو عذاب سے چھوڑ دے، ابو جہل کی پارٹی، ابو جہل اینڈ کو۔ لا تطعہ، ابو جہل آپ کو نماز سے روکتا ہے، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیں بلکہ نماز پڑھے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ بجا لائے، سجدہ بجا لائے، واقترب، اور کثرت سجود اور عبادت و طاعت سے اس کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرے، عبادت صرف اسی کی بجا لائے اور مصائب میں صرف اسی کو پکارے۔ لفظی معنی تو گورے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا لولا، قرآن لولا د خپل رب په نومو، د هغه په برکت سره، هغه ذات خلقا چې پیدایش کړی دی، مخلوق پیدا کړی دی، خلق چا کړی، خالق څوک دی؟ الله پیدا کړی دی انسان من علق، د وینې د یو ټوټې نه، اقرا لولا، تا ته ویم لولا، ګوره دا خبره یې رنه کې اول حکم د قرآن څه دی؟ لولا، لوستل کوه، ګوره علم ډېر ضروري دی، ښه مسلمان سړی به خامخا لوستل کوي۔ بیا متوی و ربک الاکرم، لولا لولا لولا، ستا رب ګوره ډېر اکرم دی، ډېر کریم دی، هغه داسې ذات دی دومره کرم هغه کې، علما چې ښودنه یې کړې ده بالقلم، د قلم په ذریعه، دومره دغه اکرام دی چې د یو پوچي غونده څیز په ذریعه څومره رڼا الله ورکي۔ علم الانسان، ښودلی دی جنس انسان ته، ما هغه څه لم یعلم چې دله نه ورتلو دی، پرې نه پوهېده، آدم علیہ السلام ته وښول هغه، یا هر نبی ته هغه څه وښول، یا زمونږ نبی ته هغه څه وښول چې دله نه ورته، یا عام انسان نه چې د موره پیدا شي۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا حق دا خبر دا، ان الانسان، یقینا انسان، لیطغی خامخا دی سرکشي کی، ارآه، په دې وجه چې ځان ویني دی، استغنا، مالدارا، بے پروا،
ان الی ربک رجع یقینا نستا خپل رب طرف ته واپس دا ورتل دي. نن تول سرکشی کې ارایت الذی ینها مال خبر را کا ما تو وایا الذی دا بنده هغه بارک ینها چې هغه منقول کی سوک من کی عبدنا هغه بنده محمد صلی الله علیه وسلم اذا صلی کله چې هغه مونږ کوي ارایت ان کان علی الهدى خبر را کماله ک چروي دغه بنده په هدایت د دې چې دمون نه منی کوي نه کدی په صحیح لارې تیر صحیح کار نه منی کوي دا تخ کار کوي او امر بالتقوا یا دغه بنده په تقوا سره پرهیزګاری سره حکم کی اته بیا منی کوي ما تو وای کنه تخ کار کوي ارایت ان کذب وتولى استخ خیال تعالی دل دے ان کذب وتولى کدغه منکون کې دا اوسغه ابو جهل ته ضمیر راجع ده ینها ولد ضمیر راجع ده هم ان کذب وتولى دا منکون کې تکذیب کی د پیغمبر خبره نه منی حق نه مخړی وتولى مخړی حق ته دروغ وی رشاو د دروغ وی او مخ مړی د منلونا علم یعلم نو دې نه پویږي دا منکون کې بیان الله یرا چې کن الله دی ویني الله تا ویني ها کلا لا علم کلا دا سے بالکل ندی پکار لا علم ينتهي کچر دې من نشو لنسفان خام خامون بده راکاغو او به سلو پر اخکل به بوزو بالناس سټو کی سرا جهنم تا سټو کی نه بیرا کاغو جهنم ته به بوزو ناسیتن کاذبتن خاطیا ناسیتن دا سے سټو کې کاذبتن چې دروغجن دی د دروغجن سړی سټو کې دی خاطیا ګناګار دی هغه سړی ګناګار چې سټو کې دی زه چې سټو کې نه راکاګه مکنه فل يدعو نادیا د आवाज کې خپل ملګرو ته چې راشه ګیره کړم د دغه ته आवाज کې سند او زبان یا نخامخه یا زر د مونږ با आवाज کو زبانیات هغه سخت خو او سخت جان ملائکو ته کلا دغه ملګری د هیڅ نه پکاري کې د زهر غز نه دا دغه پارټنران نشي خلاصولم لا توته هو یا نبی تر دې کافر خبره منا موس کوا قرآن لولا وسجد سجده کوته یا نبی وقت ربو الله تا خنځ دې شا ځان الله ته نږدې کا سیدو کې خبره چې قرآن ورده